ولې کاکا پریشان یې؟ پریشانه به نه یو چې نه ملک کې روزګار شته دی. په خدای دا لوګان به مو خرڅوله په 100 روپۍ دړی به نو مونږ به د ورځې 8 بورۍ خرڅولې. وجه څه وه؟ وجه دا وه چې په 100 روپۍ کیلو 110 روپۍ کیلو به غوړي وو. چا به چپس خرڅول، چا به پیکوڼې خرڅولې. اوس چې زمونږ هغه کم ګاګ دی هغوی مونږ ته وایي یاره الوم ګران دی، غوړي هم ګران دي، ګیس هم ګران دی. په خدای دا وګوره زما د کاروبار ته وګوره، کاروبار زنګ ختم شو. زمونږ به څه لاره کېږي؟ آخر مونږ غریبانان چېرته لاړو شو؟ والله مونږ له خو اوس چل نه راځي چې دا به څه کېږي. خلک خوی مانډو کې ډېر زیات ارزان دي، دا ګراني خو دی راوستی دکاندارانو. زه پې درته کلمه تېره کړمه چې دا الو مونږ ته په 300 دړی راکوي او په 300 یې خرڅوو. هغه په 2,500 اړو ډېر زوري نو 220 کې راکړي نو هغه خرڅېږي نه. دا خو ته تا بوزم ځان سره مانډی ته 100 کیلو بوره چې ده دا په 6,000 ده او 50 کیلو توړه چې کومه ده نو هغه په 3,000 ده. نو تی حساب وکړه په 60 روپۍ کیلو دا پرېوته او د 60 نه موږ پکې لا 50 کې ورکو. ډېر غریبانان راشي وایي وروره دوا به درته کوم. نه دا د مانډۍ کې دا خلک ګران بولي کوي، دا څه حساب دی؟ دا مانډۍ کې ګرانه بولي نه کوي، دا ټوله سلسله ده ګرانه روانه ده. پخوا به زمیندار ده، پخوا نه اوس 10 کاله مخکې زمیندارو ته به تخم ارزانه و، اوبه به ارزانې وي، بجلي به ارزانه وه. نن ایتم هر شی ګران دی. هغوی چې د 6,000 نه بوره کمه خرڅېږي ایتم نقصان دی. ټول سیستم ګډوډ دی. ټول سیستم ګډوډ دی. منې څه اپیل کوئ؟ اپیل دا کوو چې اوس دا کم نوی حکومت جوړ شوی دی دی د داسې کار وکړي چې دی له د قوم وټونه خو ورکړه که نه نو دی د اوس د قوم سره دا قوم خو نور پرېوځي که نه دی به صرف په کورسو باندې ناست دي او تا مینه او تا مینه به کوي. په دغې کار نه کېږي. تاسو انتقامونه هم پرېږدئ. تاسو چې کوم دی خپلو کې ټول لاغونډ شي د دې عوامو په باره کې څه خبره وکړئ. چېرې د عوام غریب قسم په خدای ته به وایې امیر صاحب ګاک راغو ابه سوالګر یې وروره په د خدای په رضا دې یو 2 لوګان راکړه زنګ مړه خفه شي چې یاره روژه ده نو موږ 2 دانې والو ورته یاره زنګ خو بس دغه وس کې نور د خدای پاک ته عمل شي. جزاک الله. کاکا خبره کوئ یو څه؟ کاکا په هکله څه وایي د ده خبره؟ یاره ګل لا خو ډېرې صحیح خبرې وکړې په دې باندې چې د یو شی نه لوګان نه پیاز نه ټماټر نه تر زیړه پورې چې کم شی دی که وچ دی او که لانده دي که چې څه شی یادې مړه هر شی اسمان ته ختلی دی. د روپۍ شی 10 ته ختلی، د 10 روپیو شی 10 ته ختلی او کاروبار چې کم دی هغه دی تباه او برباد دی. په دې باندې چې ترانسپورټ ګران دی، ډیزل ګران دی، ورسره بجلي ګرانه ده، دا هر څه د هغې پیداوار دی. نو چې ملک کې دا څیزونه سمي په نور ملکونو کې که تاسو وګورئ که نه نو چې رمضان چالو شي هلته کې هر یو شی راوغورځېږي نو دلته بالکل هلته ریټونه ولګوي چې یو شي 10 روپۍ عام ورځو کې ریټ هغه 3 روپۍ هغه شی 4 روپۍ هغه شی هغوی ارزان کړي. او دلته خو مړه خو چې څه ته ورځې څه ته لاس کې یو خو بس ته به اریان دریان چې چاره اوس زه یو سړي ته څه ووایم نو بل شان حل دی مړه داسې څه بل شان ګډه وډه کیسه روانه ده چې چېرته چا سره کښېني وروره بس دغه خبرې دي. نو خلک بس ټول مونږ ټول عوام اریان دریان او پریشان چې د ملک نه څه دوی جوړوي او د دې ملک باندې دوی کوي څه دنیا کم طرف ته روانه ده او دوی کم طرف ته روان دي. په دنیا کې چېرته ګراني په 1 کال 2 کالو کې روپۍ نیم شی وخېږي. دلته چې سهار راپاسې یاره ډالر ښکته شو یاره ډالر بره شو. یاره ستا دا ملک د ډالرو خو نه دی، ستا ملک خو د خپلې کرنسۍ ملک دی. دا هر څه دومره پیداوار د هر څه پیدا کېږي د هغې باوجود هم بیا هر شي اسمان ته ختلی. یاره دا ولې څه وجه ده؟